بسم الله الرحمن الرحیم. د موبایل متعلق تقریبا 11 نمبر مسله ده. یو چا پوښتنه کړې ده او پوښتنه ډیره اهمه پوښتنه ده. په موبایل کې قرآني آیات، احادیث، د الله تبارک وتعالی نوم یا د نبی علیه السلام نوم یا کلمه طیبه یا بل داسې اسلامي شی ډیلیټول، حذفول، میټاول د دې شرعي حیثیت څه دی؟ آیا دا جایز دی او کنه دی جایز؟ یعنی که د یو چا سره په موبایل کې یو چا قرآني آیات ورله راستولی وي، میسج وي، یا حدیث ورله راستولی وي، میسج وي، یا د الله نوم وي، یا د ده سره په موبایل کې قرآن مجید پروت وي، د قرآن مجید ایپ در ډاونلوډ کړی وي، یا احادیثو کتاب در ډاونلوډ کړی وي، یا نورې دعاګانې در ډاونلوډ کړی وي، اوس هغه د موبایل څخه حذفول، ختمول د دې شرعي حیثیت څه دی؟ الجواب بتوفیق الله تعالی. د موبایل فون څخه د الله تبارک وتعالی نوم میټاول، د نبی علیه السلام نوم میټاول او قرآني آیات میټاول، احادیث شریف میټاول، هغه که په میسج کې وي، که په واتساپ کې یو چا درله راستولي، یا د فیسبوک سه ته میټاوئ، یا په میسنجر کې یو چا درله راستولي، یا تا خپله د قرآن مجید ایپ په خپل موبایل کې تا را ډاونلوډ کړی وي، یا د احادیث شریف را ډاونلوډ کړی دی په موبایل کې، اوس ته دا د موبایل څه ډیلیټوئ، میټاوئ، دا په شریعت کې بالکل جایز دی. د دې وجه دا ده چې د موبایل حیثیت، د موبایل د سکرین حیثیت دا د یو هندارې په رقم دی، د آینې په رقم دی. نو چې کله یو سړی آینې ته مخامخ یو شی کښېږدي، نو د هغه شي عکس په آینه کې راځي. اوس که ته چیرې دغه شی د آینې څخه هاخواته کې ایستی کې، نو دغه شي عکس د دغه آینې څخه میټاویږي. نو د موبایل حیثیت دغه رقم دی. یعنی که ته چیرې په موبایل کې قرآن مجید واچې، یا تا د یو میسج راسي، د دې حیثیت دا رقم دی لکه پر آینه باندې چې یو شی لیکلی وي. نو د آینې مخ ته چې یو شی لیکلی وي او هغه په آینه کې ښکاره کېږي، که ته هغه شی ایسته کې اخواته یې کې، نو دا د آینې څخه میټاو سي، دا ګناه نه لري. نو دغه رقم د موبایل حکم هم دغه رقم دی. که ته د موبایل سره د قرآن مجید ایسته کې، دا داسې څه لکه تا چې د آینې څخه یو شی ایسته کړي، دا په حقیقت کې نه میټاویږي، بلکې دا د سکرین د مخه څخه ځي. نو دا جایز دی، دا جواز لري. فتاوا هندیه کې لیکلی دی، 4 نمبر جلد، صفحه نمبر 322. ولو محا لحوا كتب فيه القرآن واستعمله في امر الدنيا يجوز. وای کچيري پر یو لرګي باندې قرآن کریم لیکلی وي، پر یو تخته باندې قرآن کریم لیکلی وي، بیا یو څوک هغه میټاو کې، د دې لپاره یې میټاو کې چې دغه تخته دی په خپل ذاتي استعمال کې راولي، دی استعمالي د دنیا لپاره، نو یجوزو دا جایز دی. نو دغه رقم د موبایل څخه هم ډیلیټول، میټاول د قرآن مجید آیات د ضرورت لپاره دا جایز دی. او دغسې فتاوا شامل کړي دي، 4 نمبر جلد، صفحه نمبر 11. ان المرئی فی المرآت مثاله لا هو. هغه د اندارې مثال ما تاسو ته درکړي. وایي مرئی هغه شی چې هغه په انداره کې ښکاره کیږي. ان المرئی فی المرآت، بېشکه هغه شی چې هغه په انداره کې ښکاره کیږي، مثاله لا هو، دا بعینه هغه شی نه دی، بلکې د هغه شی یو مثال دی، یو عکس دی. لکه یو سړی چې په اوبو کې وګوري، په اوبو کې دی خپل تصویر ویني، نو هغه د تصویر دی عکس دی، اوریجنل نه دی هغه. نو دغه رقم د شیشې مثال هم دغه رقم دی، او د موبایل مثال هم دغه رقم دی. که چیرې په موبایل کې قرآن مجید پروت وي، هغه داسې د یو عکس په شان باندې دی، لکه په شیشې ته چې عکس پروت وي. نو هغه که ته میټاو کې، دا بالکل جایز دی، په دې کې هیڅ خبره نشته.